طلاق شوی زنانا دا با سلور میاشت امنا آغا خزی چی داغی خواندان وفات شوی دی متوفا عنها زوجها د دی عدت دی سلور میاشتی او لس رزی بس دا اللہ تا پتہ رچ دی کہ دا اللہ سا حکمت دی صحیح دا سلور میاشتی او لس رزی بعضی خوئی چی سلور میاشت کی دا حمل پورا پتہ لگی کنا معشوم کے سا پیدا شي واللہ عالم سلور میاشتی او لس رزی بدا زنانا دا نکاح دا غیرنا چی دینو سکی عدت کی پاتی او بلا واورا پا طلاقو کی داوا چی مدخول بهاوا نو دا غیر دره حیز عدتو خو چی کم غیر مدخول بهاوا دا غیر سر عدت وونا آگی عدت نو پا دی کی که واده شوی دا هم سلور میاشتی و لس رزی عدت بی او که خاون کور تا دا سر واده شوی ندا کویتن دا او خاون مرشو کناو دا دا پلار پا کور که دا هم سلور میاشتی و لس رزی عدت پتی رہی دا مسئلہ پا دیزے که دا طلاقو دا مسئلین اس بدلا دا خان بس دا اللہ تا پتہ دا جدی که دا اللہ سراز دا پا دی که منگ نشوئے لے منگ بسر پس مسئلہ بیانو والذین کسان یتوفون منکم چی وپات کلی شستا سنا ویذرون و پریدی ازواجن بی بیانی سڑے مرشو او بی بی پاس ازواج گورا دا جمد زوج دا زوج پا عربی کی خاون توم وی او زوج چکم دینو خزی توم وی خان پوشوی کرن پا دوارو اطلاق گیدل تا مراد چدینو سری خزی دی سڑے مرشو خزی پاتشوی یا تربصنا انتظار بتیرے بی انفسهن پخپلو زانونو بانی 4 اشهر و 10 سلور میاشتی او لس رزی فیضا بلغنا جلہن پس کل چورسی گی دیخ پلی نیٹیتا سلور میاشتی و لس رزی پورشی فلا جناح علیکم پس نشتے گناہ پتا صفی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف پبارا داغی کی چکڑی دے دخپلو زانونو بارکی دا شریعت مطابقا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاک پاگی چتا سکم عملون کوئی خبردار دے سلور میاشتے و لس رز بعد کدا زنانا صحیح زی کزان لوادہ کی خواہ خیدہ کپلار کا رزی خواہ خیدہ کہ خاون پور کے پاتے کی رستو برا شکالا پوری دناست خواہ خیدہ خواہ زور با پی نہیں دا قسی میں سے دخل کو غلطی دی ہوئی چھ خز سنگ عدت خلاص شیول با دخاون قبر لزی حالتا بس بلا غواری اغینا با رخصت غواری چکا رخصت راگر کنا بس چل بگی دا خبر غلطی دی خواہ قبرون مبرون تطلل نشتا بس صرف دوم روا چی مخ کی پدی پابندی وا اظهار زینت نشو کول دا ټیم چې برابر شو اظهار زینت کولای شي مخ کی بل چا سره نکاح نشو کولای چې دا ټیم برابر شو سره بل سره نکاح کول نور اورونه کا مکه زړې زوړ مولا زړې تراوی یا که خزر چې مخ کی مپری تتل ګناه او سم ګناه ده او بعضی وی چې دا بر چانه پرده کی چانه بنا کی چې چانه مخ کی پرده و د عدت دوران کې هم دا غینه پرده چانه نه ونه عدت دوران کې نشته خبر خلاص بعض به ډیره مبالغه کوي د اسمان ستوري ته هم ځان مخکاره کوي په یخ ګرمۍ کې هم په کوټه کې زملی دا چا ویل دی یار دا فضولیات دي خان ولا جناح نشته گناہ علیکم پتا صفی ما عرضتم به من خطبه النساء پای کې چې اشاره کوي تاسو پاغي باندې د غوښتنې د زنانو نه کویدنې د زنانو نه او اکننتم فی انفسکم یا پټه ساتي زړونو کې علم الله پویا دے اللہ انکم ستذکرونہن یقینا تاسو زرد چی یادوی بدیتا ولیکن لا تواعدوهن سرا لیکن وعدے مکوی دے سر پپٹا الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چوائی وینا دا شریعت برابرا توجہ ما توقع لکا اے کما خزا چی داغی خاون وفات شو او دا دا عدت پورزو کدا نو دی نکاح نکیگی خبر چا سرا سلور میاشت و لس روزی کی نکاح او دی سرا پا دی وقت کی با دی نکاح خبریم نکی دانا چی دی وارث تا بم نوی چی گوری دا با مالا پا نکاح راکی بس دی نکاح ذکر با پا دی حالاتو کی نکی تا بڑا کی ساتلے شی چیرا که خدای پاک دا عدت پا خیر سرا تیر که کننو زبا تا پیغام دے گا صحیح دا
لکه وساته او که خامخا کنه ته ویسې نه چې یاره بل چاله ورنکي او زمانه کېدی نشي صبرېدی نشي نو صرف په اشاراتو کې د خبرې کول جایز دي عرضتم به اشاره چې وکړي اشارې بیا علماو لیکلي دي هغه اوس په دې دونه نه پیږم کنه دا خو د مفسرینو لیکلي اوس هغه دار چې خپل اشارې دي خپل اشارې په خواني خبرې ودا کنه هغه د سترګو اشارې نه اخی ګوري هغه په کلام کې اشارې یادې کلام کې اشاره داسې چې دا ورشي کنه هغه د غمرازۍ ده او چې خوري ډیر خپایما ستا سړی ډیر خخاون الله درکړو کنه لاړ خدا سي دا کنه مړی الله پاک ډیر لوی غیرتی ذات دی ښا الله تعالی دا غینه خزه درکې او ماشاءالله ته خو خزوان نه خجیهانه خکلی خمزیدار کنه ته نه پاتې کېږي دا خلک کونډې او کمزوري بوډېګانې نه پاتې کېږي ته به پاتې شي او داسې متلاوي چې ته چې دی کنه طالب الله د دینه خزه درکې او زما خپل اراده ده ان شاء الله ځان له برسه درک لګوم هغه ته خو نه وې کنه چې تر څه نه کاوه واسه وته زما د اراده ده نو دا واستاغه ته نه ویل چې ما زه واده وکړه خو لکه خپل اراده دې ظاهر کړله دا سی ویلې شي ښا او یره جی دا یوازې جون خو ګران دی خامخا کنه بل واده خي ځکه چې داسې بسنګ جون زنانه تیری خرچي دی نه پقې دی دا ډېر ګران ژوند دی بیا دا وريرونه خلکو سره ظلمونه ملمونه کوي او دا اندرورین وته کسو وته درونیان وته دینم بیا خلک تنګي او بیا د دې خزه بیا جون خنه یو لکه داسې اشاره چې هغه پوه شي چې پلانې چې سه خو اراده لري د خوم را اړکیږي کنه بس تاو تخپل خبره ورور سواله او قاری سے خوم پړه کې خیال لري دا خیر دی داسې دا کوئی دني هغه اشاره چې دی دا جاید خو ښکارا به وته نه وي چې ورې خبره واوره خور می چې د سکارونه شيخه زب خط لک پته مې مواسده چې دغه تبل چا سره نکاح وکي چې عدت ختم شي ان شاء الله نو ما سره نکاح کې غدا دی ویل نو پیراقها احب دا علماء لیکلي دي چې امام مالک سی وی چې مخکې نه دا واده غاټه شوی او نکاح بیا وشي نو دا جداواله ما ته محبوب دی چې واپس ولا ماته کې ځکه دا ګناه و دغه شانته د دې عدت په دوران کې نکاح دام نه کیږي یو ورځ ډیر وخت مخکې خبره ده یو کس ټلیفون کو استاد ویا وې زنانه عدت پاتې ده او بل سره نکاح هغه وشوه او سه په گاډي کې اچلې دا ډولۍ روانه ده وای موږ چې په حساب کو نه ډیر میاشتې مټین پاتې ده پکې مې دا خو نه کیږي وې ډولۍ وړل څنګه نه کی مې زه خو دې ذمہوار نه واپس تیراتاو کړ زه څه وکم دا که نکاح وکړل دا نکاح نه شي واپس به جدا کړي ولا جناح نشته ګناه علیکم بتاسو فی ما عرضتم به پای کی چې اشاره کوي تاسو پاغه سره من خدمت النساء د غختنی ان د کویدنی د زنانو نه او اکنتم فی انفسکم یې پټ پړ کې ساتي علم الله په دې الله انکم ستذکرونهن یقینا تاسو خامخا چې ور یادوي بدیتا ولکن لا تواعدوهن سرا لیکن وعده سره مکوي په پټا الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې وای تاسو وینا د شریعت موافقه ولا تعزموا عقدة النکاح مطلق وی غټه د نکاح حتا يبلغ الكتاب اجلا تر دې چې ورسیږي عدت خپل نیټه تا څلور میاشتې لسره دوتا وعلموا پوهه شي ان الله یقینا الله پاک علم پوهیږي ما فی انفسکم پاک چې تاسو زړونو کې دي فاحذروه زانو ساتي د الله د خلافنا وعلموا پوهه شي ان الله یقینا الله غفور حلیم بخنه کونکي او صبرناک دی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضا دا پنځلسم حکم لا جناح علیکم نشته گناہ پتا سبحان ان طلقتم النساء کتا سو طلاق ورکل زنانو تا ما لم تمسوهن غ زنانو ته چې تاسو لاس نه دی لګولې غي سره کوم زنانه چې صرف کوئی دن شوی دا او واده شوی نه ده نشته گناہ پتا سو یعنی تاوان پتا سو باندې د مہر او نه د اخرت تاوا دا طلاق چې ده کنه دا څه حرام نه دی ګوره دا جایز دی مباح دی خو ابغض المباحات دی په هغه جایزو کارونو کې چې د الله ډیر بدی شنو هغه طلاق دی اگر چې زمونږ د پښتنو په نسبت باندې
د تمامو ګناهونو نه لویه ګناه طلاق دی که نه خو لکه دا دومره لویه ګناه نه ده. اوس د یوې ښځې او خاوند ګزاره نه کېږي نو ټول عمر به جهنم کې وخت تېروي. د دې دپاره بهترینه لاره الله د طلاق رایسته ده چې دې سړي نه دا ښځه لرې شي، دا بله ویني که نه ته پته ولګي، دی به بیا خپله سم شي. او دې ښځه نه ده دې خاوند سره ژوند نه کېدی شي بل خاوند سره یې ژوند ښه شي. دا خو الله یو لاره کولاو کړې ده. ګینې دا به بیا څوک وایم چې زړه به نه لګېده او بس ټول عمر به یو بل سره په جهنم کې وخت تېرېده. صحیح ده؟ لا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو ان طلقتم النساء که تاسو طلاق ورکوئ زنانو ته ما هغې زنانو ته لم تمسوهن چې تاسو نه دي مسه کړې هغې لره او تفریضو لهن فریضه او لا نه دي مقرر کړې تاسو هغې لره مهر. دا اوس مولانا صاحب د مهر مسله راله. په دې کې هم ګورې مسایل بیل بیل شان دي، ښه ټول یو شان نه دي. یو هغه زنانه ده چې هغه خاون ولا طلاق ورکړل، زنانه کویدن ده، واده شوې نه ده او صرف نکاح تړلی شوې ده او مهر نه دی مقرر شوی. مهر دا پکې د سره مقرر نه دی. نو په دې صورت کې د دې مهر نشته. د دې مهر صرف یو جوړه جامه ده. وګوره فومتعوهن علی الموسع قدره وعلى المقتر قدره. دې له بس یو جوړه ورکړئ سکه. مالدار دی د خپل وس مطابق د ښځې جوړه صحیح ورده جوړه نه لکه سړي ده چې دوکان له ورشه جوړه والا والا هغه ښه صندقي کې ستا خیالي که نه هغې کې ورسره میکپ او سرخي او پوډر او سنډل او ټول قیسې پیسې که نه بنګړي منګړي دا ورسره واخله ښه ځکه چې دا صحیح جوړه ده نو دا به وله راوړې بس وې دا واخله او په مخه دې ښه. او اگر چې لازمي نه دي خو لکه هسې دا رومیال کې خو سپکه ښکاري که نه یعنې دا هم صحیح ده چې یو کمیس پرتوګ لپټاو دا وله راوړې بس جوړه شو ښه. او دویم قسم هغه زنانه ده چې هغې له خاوند طلاق ورکه په داسې حال کې چې واده شوې نه ده، کویدن ده او مهر مقرر دی. مهر مخکې صورت کې څه چې نو مقرر، جنۍ کویدن و خو مهر نو نه کې خو صرف جوړه جامه شوه. چې کله جنۍ کویدن ده او مهر مقرر شوی دی او خاوند طلاق ورکړل نو بیا به وګورو چې مهر څومره دی. چې څومره مهر دی هغه به په مینځ نیم کې نیم مهر چې دی نو خاوند ته معاف او نیم مهر به ښځې له ورکړي. په دې پوه شي په کې نیم مهر دی هغه ورپسې را روان دی. په دې آیت کې به راشي وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم. نیم مهر به ورکوئ. دریم قسم هغه زنانه ده چې هغې له خاوند طلاق ورکه او چې خاوند کله طلاق ورکه نو هغې یعنې دا واده شوې ده، واده ده او خاوند طلاق ورکه او مهر مقرر دی. نو په دې صورت کې د هغې ښځې او خاوند طلاق ورکړل د دې حکم په قرآن کې یا په حدیث کې نشته. په قرآن کې نشته، صرف قرآن. د دې حکم دی بیا په حدیث کې. مطلقه ښځه چې خاوند طلاق ورکړل واده شوې وه او مهر یې نه دی مقرر نو د دې ښځې به مسله دای چې دې له مهر مثل دی. مهر مثل د دې چې کومې امزولې دي د ترنونه نونه د ماما لورګانې داسې ګاونډ کې رشته دارانو کې نورې جنکۍ واده دي د دې په شان د دې عمر کې نو د هغې چې څومره مهرونه مقرر شوي دي مهر مثل درمیانه طریقې سره چې کوم دی نو حق به مقرر کړو د دی او هغه به چې دی نو د دې مهر شي حق به وله ورکوي. دا واقعه د صحابو په زمانه کې راغلی وه بس هغې ته پته نه وه چې اوس څه وکړو. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فتوا راوړه چې دغه شانه ښځه خاوند په نکاح کړې ده او مهر یعنې واده شوې ده او مهر نه دی مقرر. اوس دا خاوند طلاق کړه نو څونه مهر دی؟ ابن مسعود صاحب سوچ کوو یاره دا خو عجیبه غونې مسله ده، زه تاسو ته جواب نشم درکولی. داسې کار به کوئ چې دا ماله به یو میاشت مهلت راکوئ، زه به دې ته سوچ کوم بیا به جواب درکوم. مولا آن باشد که چپ نه باشد دا ګورې غلطه ده. مولا هغه دی چې هغه ښه سوچ وکړي او جواب ورکړي. وایي ماله یو میاشت مهلت راکړي، میاشت مهلت یې ورکړه
میاش بعد خلک رال چې څنګه چل دی. ابن مسعود صاحب وایي بس راځئ جواب مې کتلی، وایي ما په دې کې ډېر سوچونه وکړل، زه دله جواب در کومه. که چېرته جواب صحیح فمن الله، دا د الله یو احسان دی بیا، او که جواب خطاو فمنی و من الشیطان، بیا دا زما او د شیطان کار دی، الله ته به نسبت نه کوئ. جواب واورئ. وایي زما خیال دا دی چې دې ښځې له به مهر مثل ورکوئ، چې کومې د دې همزولي د هغې څونه مهر دی قومره مهر به دی له هم ورکړي. دې چې څنګه دا جواب ورکړه، دې مجلس کې یو صحابي ناست هغه پاسېد، هغه وایي زه دا شهادت کومه چې د الله نبي له یو فتوا راله، یو مسله راله، دقه شانه مسله ولکه دا تاله چې راغلې ده، او نبي علیه السلام په هغې کې جواب دقه شانه ورکړه لکه دا څنګه جواب چې تاسو ورکړی دی. الله اکبر. داسې جواب یې ورکړه لکه دا څنګه جواب چې تاسو ورکړه چې دې دپاره مهر مثل دی. حضرت عبدالله بن مسعود دومره خوشحاله شو، یا الله شکر دی چې زما رایې تا د رسول الله د رایې سره برابره کړله. نو دقه مسله شوه. اوس خان حدیث سره تایید هم وشو، د صحابي قول هم شو چې مهر نه دی مقرر شوی، نو بیا د او نکاح شوې ده او ښځه واده شوې ده، نو د هغې دپاره به بیا مهر مثلي. ټیک شوه. اوس ګورئ معنې ته. یو، لا جناح علیکم، نشته ګناه په تاسو، ان طلقتم النساء، که تاسو طلاق ورکړل زنانو ته، ما هغې زنانو ته لم تمسوهن چې تاسو نه دي مسه کړې هغې لره، او تفریضو لهن فریضه، او لا نه دی مقرر کړی تاسو هغې لره مهر لره، فنصف ما ومتعوهن، سکول ورکړئ علی الموسع په مالدار، قدره په اندازه د مالدارۍ د هغه ده، سکه معنی جوړه جامه، وعلى المقتر او غریب باندې قدره په اندازه د غریبۍ د هغه ده. متاعا بالمعروف، دا سکه د شریعت مطابق، حقا واجب ده، علی المحسنین په ښایسته عمل کوونکو باندې. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، که تاسو طلاق ورکړل دې زنانو ته مخکې د لاس لګولو نه دی سره، یعنې معنی مخکې د واده کولو نه، وقد فرضتم لهن فریضه، او مهر مقرر کړی دی، مخکې خو نو مقرر کړه. فنصف ما فرضتم، پس ورکوئ به نیم هغه چې تاسو مقرر کړی دی، الا ان یعفونا، مگر دا چې معافي وکړي دا زنانه. الله اکبر. ښځه وایي چې بس پرېږده، کور وران شو نو په پیسو زه څه کومه، زه دا ټولې پیسې دا مې تا ته معاف کړې، بس مه راکوه، هغې درته معاف کړي، دا ښایسته خبره ده. او یعفو الذي بیده عقدة النکاح، یا معافي وکړي هغه سړی چې د هغه په لاس کې غوټه د نکاح ده، یعنې خاوند، هغه ورته وایي چې ګوره ستا خو کېږي نیم مهر، خو پرېږده نیم میم دله نه در کومه، ځکه چې ته زما په نوم دومره وخت ناسته وې، دا نیم خو ستا حق دی، او دا نیم دله زه د خپل طرف نه سیوا در کومه، پوره مهر واخله. داسې خاوندان به چې ته خاورو کې پراته یي، ښه دی خو چې طلاق ورکړي که خدای خوار کړي، هغه هر څه په دې خراب کړي چې مهر بیا نه ورکړي. خجی الله الله. اوس واوره، وان تعفو اقرب للتقوى، او دا چې معافي وکړئ تاسو ای خاوندانو، دا ډېره نږدې ده پرهیزګارۍ ته، چې ته ورته معافي وکړې. اکثر چې دی نو معافي د ښځې طرف نه کېږي 10 لکه وایي خیر دی 15 لکه راکړه، هغې ورته معاف کوي کله، خو دې وله چېرته 100 روپۍ هم سیوا ورنه کړي. ډېره تقوا دا ده چې خاوند یې وله سیوا ورکړي. ولا تنسوا الفضل بینکم، مه هېروئ خپل ولي خپل منځ کې. یاره جي وایي دا عرب چې دي کروي دا ښځو له ډېر طلاق ورکوي، یوه کوي او بله پرېږدي که نه، دې ته خو ګورئ، خو دې ته نه ګورئ چې عرب څومره بنګلې، څومره ګاډي او څومره سیسټم هغې له ورکوي. هغه چې ښځه طلاقه کړي نو هغې لا مزې شي، خپل کور مالکه شي، د خپل ګاډي مالکه شي، او چکر یې څه کم وایي. او موږ خلک یې چې طلاقه کړو نو په سترو سترګو یې وژاړو، هر څه ته ایثار پورته وې ځه اوس. ولا تنسوا الفضل بینکم، مه هېروئ خپل ولي په خپل منځ کې. ټیک ده ستا ښځه یو ستا لور یو سړي طلاقه کړه، نو یوازې تا ته درد ونه رسېده، ستا نه سوا درد هغه ته ورسېده. بعضې مسایل داسې وي چې هغه بېلا اراده مخې ته راشي، نو په دې خپله ولي مه پرېږدئ. ان الله، یقینا الله تعالی بما تعملون بصیر، په هغې چې تاسو کوم عملونه کوئ خبر لیدونکی دی. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، 14م حکم المحافظة علی الصلوات، چې ګورې هسې نه چې په دې طلاق و ملاقو کې نښتئ او په نورو مسلو کې نښتئ او مونځ ته دې بیخي شا کړې ده، نو بس د مونځ
پابندي کوه نو دا نورې مسلې به هم د الله پاک حل کوي. نن خلک مشکلاتو کې ذکر چې مز نه دی، مز نه کو صحیح. حافظو علی الصلوات، نگهبانی کوئ په ټولو منځونو باندې، هر یو مونځ ښه په پابندۍ کوئ. والصلاة الوسطی، او خصوصا په هغې مونځ درمیانه د دې خو ډېر اهتمام کوئ. صلوات یې خو مخکې راوړه که نه، هسې نه چې خالي دا یو کې نور نه. محافظت کوئ په ټولو منځونو باندې او په هغې مونځ درمیانه باندې. وخت لږ دی مولانا صاحب، خو تاله ته حواله در کومه، ځان له بیا وګوره. تفسیر قرطبي په دې آیت باندې 10 اقوال نقل کړي دي. کله وایي یو قول دا دی ماسپښین مونځ دی، بل قول دا دی مازدیګر دی، بل وایي ماښام دی، بل وایي ماسخوتن دی، بل وایي د سحر دی، څوک وایي د جمعې دی، څوک وایي پلانې. 10 پورې اقوال په دې کې شته. خو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس او دارنګې د ډېرو علماو په نس، د امام شافعي صاحب په نس باندې، د جمهور علماو په نس د دې نه مراد د مازدیګر مونځ دی. دا پکې ډېر اصح دی، نور اقوال هم صحیح دي. وایي څوک چې وایي چې دا صلات وسطی د مازدیګر مونځ دی، علي ابن ابي طالب رضی الله عنه داسې وایي، ابن عباس رضی الله عنهما، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، حضرت ابو هريره رضی الله عنه، ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه. قرطبي دا ټول صحابه نقل کړي چې دی وایي، او بیا وایي وهو اختیار ابي حنیفه، دا د امام صاحب په نظم غوره قول دی. او اصحابه داغه د مذهب علما وایي چې دا مازدیګر مونځ دی. وقاله الشافعي، امام شافعي دا وایي. واکثر اهل الاثر، او اکثر اثر وانه محدثین هم داسې وایي. والیه ذهب عبد الملک ابن حبیب واختاره ابن العربي. دا چې کوم دی ابن عربي هم غوره کړی دی، ابن عتیه په خپل تفسیر کې غوره کړی دی. او بیا وایي چې وعلى هذا القول الجمهور، په دې باندې جمهور علما هم دي. او بیا وایي وبه اقول، امام صاحب د قرطبي وایي کنه، امام قرطبي چې زوم دا وایم چې دینه مراد د مازدیګر دی. او بیا دې کې حدیثونه راوړي دي. یو حدیث ذکر کوم چې د مسلم شریف حدیث ته، نبی علیہ السلام وی الصلاة الوسطی صلاة العصر. صحیح حدیث. د مازدیګر مونځ چې کوم دی کنه، دا صلاة وسطی چې کوم دی نو دا څه شی دی؟ دا د مازدیګر مونځ دی. نو بس په خپل حدیث کې وضاحت راغی، نو دا پکې اصح دی، نور هم صحیح دي. او علماء لیکلي دي چې دې نه 15 ټیمه مونځونه هم ثابتېږي. حافظو علی الصلوات، صلوات جمع ده کنه، او اقل جمع سوري، کم نه کم جمع سونه ده؟ 3. نو 3 ثابت شو، نو چې دا 3 شو دا کمه درجه ده. والصلاة الوسطی نو 4 شو، نو چې اوس 3 یو دی او یو 4 سره بل کې، نو دا 4 مینس کې راځي، دا مینس کې نه راځي. دې ته سوچ وکړه، دا سوچ واړي چې 3 ثابت شو صلوات، کم د کم جمع 3 ده، نو 3 خو په صلوات کې راغله. اوس والصلاة الوسطی 4 درمیانه مونځ شو ځان نه، نو دا 3 یو خوا 3 چې تقسیم کې، نو 4 مینس کې نه راځي، یو خواته 2 راځي، بل خواته 1 راځي. نو د دې لپاره به سره یو بل مرګره کې، نو 4 بشي. نو چې 4 شو نو وسطی سره 15 مونځ شو، نو څو شو؟ 15 ټیمه مونځ د قرآن نوم په سوچ فکر معلومې دی شي، صراحتاً په قرآن کې نشته. حافظو علی الصلوات، نگهبانی کوئ منځونو باندې، همیشواله کوئ منځونو باندې. والصلاة الوسطی، او په هغې مونځ درمیانه. وقوموا لله قانتین، ودرېږئ الله ته تابعدار. فإن خفتم، پس که چېرته تاسو یریږئ، فرجالا کوئ منځونه پیاده او رکبانا یا په سورلی. فإذا امنتم، پس کله چې تاسو په امن شئ، فاذکروا الله، پس یادوئ الله لره کما علمکم، لکه څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې ده، ما لم تکونوا تعلمون، د هغې چې تاسو ورباندې نه پوهېدئ. صلاة الخوف دی، خطره ده، نو بیا خیر دی، په منډه منډه کې هم کوه، په سورلۍ هم کوه. او چې خوف نشته بیا په سورلۍ مونځ نه کېږي. فرض مونځ له به کوزېږي، نفل کولی شي. ډېر خلک په بسونو کې نیت وتړي، نیت مې وکړو د خلاص 2 رکعته فرض د مازدیګر ګزارم. هلکه فرض په بس کې نه کېږي، په ناسته. او ډېر خلک یې په ریل کې کوي، په ناسته. په ریل کې به په ناسته نه کوي. ریل کې چې مونځ کې نو کم سے کم ودرېږي به، او که ته غورځېږي نو که ستا خیل هغه برتونه یې میسي که نه، نو یو بر ته پکې ډډه ولګوه، خیر دی، یو دغه ته پکې اړم شه، خو مونځ به په ناسته نه کوي. که په ولاړې نه شي کولی، نو بیا چې بس په کوم ځای دا بس به ودرېږي، یا مطلب ریل به ودرېږي، نو کوزېږي به، نو مونځ به کوي. او که نه نو دا به دی بیا قضا راګرځي، قضا به بیا راګرځي.
په ناسته باندې فرض مس په سورلی نه کېږي، سورلی له به کوزېږي فرض مانځه ته نفل پکې کوه، نفل چې ستا څونه زړه زور دی نو کوه پکې. خافین خفتم که یریږي تاسو کوئ منځونه پیاده یا په سورلی، فاذا امنتم پس کله چې په امن شوئ فاذکروا الله پس یادوئ الله لره کما علمکم لکه څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې ده ما د هغې لم تکونو تعلمون چې تاسو ورباندې نه پوهېدئ. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا هغه کسان چې وفات کړی شو ستاسو نه او پرېښودلې بیبیانې وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول وصیت دیو کی د خپل بیبیانو دپاره سکه به یې تر یو کال دپاره متاعا یعنې لهن متاعا دی دپاره سکه به الی الحول تر یو کال غیر اخراج نه به شي وباسلی په زوره. بعض علما وایي چې دا آیت منسوخ دی او دا 18 حکم دی احسان مع المتوفی عنها زوجها چې د کمې ښځې خاوند مړ شي هغې سره به څه کې احسان کې، دا 18 حکم. مولانا صاحب بعض علما وایي دا آیت منسوخ دی. لږ ونې سوچ ماته وکړه چې پوه شي. مخکې یو آیت تیر شو که ستا په خیال کې راته آیتو 234 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. کم سړی چې مړه شو او ښځې پرېښودې ښځې پاتې شوې نو ښځې به څومره عدت تېروي 4 میاشتې او 10 ورځې. نو مخکې د هغې ښځې عدت چې خاوند یې مړو 4 میاشتې او 10 ورځې وي او اوس دلته وایي چې 1 کاله پورې به چې کومې ښځې خاوندان مړه شي او ښځې پرېږدي نو په هغې لازم دي چې وصیت وکړي چې کاله پورې او زما دا ښځه د کوره نه وباسئ. دلته کال شو او هلته 4 میاشتې او 10 ورځې وي نو اوس دا ومنو که هغه ومنو. تعارض راغی نو علما وایي چې دا آیت چې دی نو په هغې آیت باندې منسوخ شو. اوس دا ابتدا کې دا وه چې کاله پورې به وه، اوس چې کوم دی نو څه ده 4 میاشتې او 10 ورځې عدت شو. پوه شو په دی نو که دا توجیه شي نو بلکل منسوخ. خو زمونږ مشایخ تا ته هم الحمدلله مخکې ویلي دي چې داسې توجیه به کوي چې آیت که ته پې عمل کوې نو عمل پې کولی شي. دا 4 میاشتې او 10 ورځې چې دي دا حکم وجوبي دی چې دا عدت به خامخا تېروي. د 4 میاشتو او 10 ورځو نه پس که دا ښځه واده نه کوي او د خاوند په کور کې اوسیږي او خاوند پې خرچه کوي که نه نو دلته دا خرچه په خاوند باندې واجب نه ده، دا څه ده دا مستحب ده، ثواب دی، احسان دی د هغې سره. یعنې خاوند باندې خرچه واجب او د ښځې باندې نکاح حرام او 4 میاشتې او 10 ورځو کې خاوند خو مړ دی خو د خاوند د مال نه به په دې خرچه کېږي دا 4 میاشتې او 10 ورځې. اوس چې کله دا 4 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې نو که دا ښځه دلته یي او خاوند ووایي چې یاره دا 4 میاشتې او 10 ورځې پس ډایرکټ ځي که نه دا به کم خوا ځي نو وصیت وکړي چې کاله پورې د زما په کور کې خرچه به ورکوئ. نو ښایسته خبره ده ځکه چې داسې زنانه به څوک چې څنګه عدت ختم شي هغه چیل واخلي وځي. خامخا څوک پکې 2 میاشتې تېرېږي، څوک 3 تېرېږي، څوک کال تېرېږي، څوک ډېر وخت تېرېږي د خاوند په کور کې ناست دی، خاوند یې مړي او هغه ښځه هلته ناست دی. صحیح ده. نو د هغې بچي دي هغه بچي خیال ساتي، هغه کور پرې راغونډي، که پلار نه نو مور خو یې که نه بچي ورسره خوشحاله. اوس که دا ښځه وایي چې بچي هم تاسو سنبالوئ دقه دی چې زه نه لاړم نو دا بچي به ټول یو د پلار غم ووال بل خوا به د مور غم وایي. نو دا ورسره احسان کوي چې دلته ناسته ده نو ته هم ورسره احسان وکړه چې ته څه وکړه د دې مړي د وصیت وکړي چې کله ژوندی و چې زما د ښځې له کاله پورې خرچه به زما مال نه ورکوئ بیا نو دا خرچه به وارثان ورکوي. دا د دې ښځې سره احسان شو. هغه به څه کوي غریبه په تور سر به د بل چا کورونو کې یا به په کرایې نیسي یا به چې دی نو بل چا سره مزدوري کوي نو څه به کوي خاوند کور کې به ناست. دا احسان شو نو حکم استحبابي شو. والذین کسان یتوفون منکم چې وفات کړی شو ستاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي هغې بیبیانې وصیتا لازواجهم پس وصیت دیو کی د خپل بیبیانو دپاره متاعا الی الحول دی دپاره سکه به تر یو کاله غیر اخراج نه به شي وباسلی په زوره. تی مشره فإن خرجنا که دی ووتې پس د عدت واجبه نه 4 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې او د هغې نه پس وځي به نه نو فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو تی بیا راایسارومه که هغه وایي نه پاتې کېږم زه په مخه دی ښه فی ما فعلنا په هغې څه کې چې کړي دي زنانو فی انفسهن خپلو ځانونو باره کې من معروفین د څه نیک کار نه والله عزیز حکیم الله دی غالب حکمت والا.
وللمطلقات متاع بالمعروف. اتلسم حکم نفقة العده، چې ښځه طلاقه شوه نو د عدت په دوران کې خرچه به د چا نه کېږي؟ د خاوند د مال نه. دا نه چې ښځې له خاوند طلاق ورکړه او دا ډایرکټ پلار کره لاړه. پلار کره څه کوي؟ دلته کښېنه، خاوند به باندې خرچه کوي، عدت به د خاوند کور کې تېرېږي. که خاوند داسې دی چې مطلب هلته ورته امن نشته، لکه خاوند یې مړ شو او دا غریبه اوس هلته عدت تېروي، نو هلته خطره ده د غلو د بل څه څوک نشته چې اوسه پاتې شي. بیا ټیک ده، یا دشمني د خاوند طلاق ورکړه اوس د بر خطرې ده، بیا تلی شي. که دغه نه وي نو نه دي شي، خاوند کره به عدت تیر کړي بیا به ځي. وللمطلقات د پاره طلاق شو زنانو متاع سکه د بالمعروف په ښې طریقه، یعنی چې کومه شرعي طریقه ده، نه به هغه چرګان او ګډان غواړي او نه به ته چې دی نو ټول عمر دال ساګو سره وخت پرې تېری که نه. حقا علی المتقین، لازم دي دا، لایق دي دا په متقیانو. کذلک یبین الله، دا رنګې بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاته خپل دلایل د توحید او خپل آیاتونه، لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. تر دې ځای پورې دریم بابو د درېمې حصې او په دې کې 18 احکاماتو دپاره د تدبیر المنزل هغه مکمل شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. باران د پاره سوالو کې چې الله د رحمت بارانو کې. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. وصلى الله تعالى على خير خلقه.